اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى اله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا من صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا نقول إن شاء الله وبعد يوم Da Februari, pinza cagada ali,
حبيبة خدا صديقة بنت صديق أم المؤمنين حضرت عائشة صديقة
زیاتې شوی دی په دې کافر شوي دي او څوک وایي په قرآن پاک کې کمې او زیاتې دواړه شوی دی په دې کافر شوي دي او څوک وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن پاک پټ کړی دی په دې کافر شوي دي او څوک وایي قرآن پاک چې کومه سلوي سپارې دی کو دیر سپارې کو حضرت عثمان کاره کوي دیر سپارې کې کومه مهدی منتظر سره دی نو آپ راځي وي دا سلوي سپارې قرآن کې کومه زموږ هغه ټول سه امامانو تیار دي نو ماته په مکه مکرمه کې یو شیعه ویلي چې هغه د سپارې کې کومه زموږ هغه امامانو سره وي نو تاسو به د هغه امامانو پیروکار ځان نه وایي موږ سره موږ محبت ساتو امامان امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ یادې او دا نور حضرت عباس او دا یادې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ منی کړی زموږ امام دې کړی نو ما ورته ویلي چې تاسو مو بیا د دنیا د ټولو نه بې غیرته ترین او کمینه ترین چې کوم نن خلک یې کمینه خلک یې د دنیا چې د خپل امامانو نه هغه لږ سپارو یو سپارم نه یاد کړي بې غیرته زمونږ د امامانو هغه ډېر سپارې خو درته پته ده خو تاسو ته د خپلو امامانو هغه لږ سپارې پته نشته نو دا د دې بېهوده عقاید دي نو زما عزت مندو شیعاګان دا وایي چې وګوره کنه خاتم النبیین محبوب کردگار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي وایي د خیبر په مقام باندې نو فرمایي دا غزوه خیبر په مقام باندې نو فرمایي په مقام باندې نو فرمایي او الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم د حضرت علی سره محبت کوي نو محدثین لیکلي چې د دې حدیث مبارک نه مراد دا نه دی چې د نور پیغمبرانو سره کوم محبت نشته یا د نور صحابه کرام سره محبت نشته یا د نور صحابه سره محبت نشته رضی الله تعالی عنهم او مراد دا دی چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خپل رسول حضرت علی رضی الله تعالی عنه علی المرتضى رضی الله تعالی عنه دې کوم تسلی ورکولا حوصله افزایی فرمایله ولا سچې حوصله افزایی ولا فرمایله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلک لما یې کوم نه حمله فرمایله او هغه چې کوم نه هغه فتح شو او پدې کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي مبارک دی آپ کې شهید شو یو بل کې نه د خمس نوم دی خمس دا خمس چې کوم یو د څنګه وایي چې دا د غره د پاسه ده د غر د سوګي د پاسه ده نو دا ډېره سخته کېږه او یو د غره د پاسه وه نو دې کلي نه یو یهودي راغو او هغه الله جل جلاله دا قائد عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مخ کې گویا کو ویدا الله محمد صلی الله علیه وسلم
د شپې چې کوم دی نو لشکرکشي وفرمایله او هغه چیني ولا بندې دي ته چې اوبه بندې شوې نو دا یهود بهر ووتل یو کافر دی پکې پهلوان دی یهودي ختم ورته وایي هغه یې څوک شته دی چې زما سره مقابله وکړي نو حضرت ابن عقور رضی اللہ تعالی عنہ هغه به حمله وکړه وهغه ځان پټ کړو د ابوله واپس شو حضرت ابن عقور رضی اللہ تعالی عنہ په خپله په هغې باندې زخمي شو ډېر سخت او د دې نه بیا دی شهید شو بعضې خلکو دا مشهوره کوي د عمل ټول لاړو برباد شو نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده باندې جنازه وفرمایله د ده خور حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده حضرت ام سلمه بن عقور رضی الله تعالی عنها نو ډېره خفه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله په ده باندې جنازه وفرمایله ویې فرمایل دا جنتي دی نو عرض مې دا کولو دلته ډېر سخت جنګ وشو او دا صحابه مبارک پکې شهیدان شو نور کافران پکې ډېر مردار شو او بیا آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح کا نو بیر پا سلالم مانی حملو فرمائیلا او اغیم فتح کو ورسر بلالا کو اغیم فتح کو او جکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فا اعلان بانی تشریف مبارک ورونو پدی کے سب بندیان امرابر 73 بندیان رابر داغی بیا مذاکرات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کو سره جوړ او فرمایي ولاره کې یو علاقه راځي دی یو هغه ته فدق وي فدق نو د فدق خلکو د یو پټو لګي د پیغمبر کو آقا انعام صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرشک او پیغام ورېږي چې موږ بل خپل علاقه پریږدو تاسو په ټول مال او اسباب پریږدو دا ستاسو د پاره چې کوم دی نو دا ستاسو شو د عمل د دې وجې نه د عمل ټول په خمس کې تللی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله جل جلاله د صحابو ته د تقسیم نه دی فرمایلی شوی ځکه په دې باندې جنګ نه دی شوی مشقت پې نه دی شوی بیا پلار کې یو اصحابي مبارک تشریف وروړي قربان مال چې کوم دی نو یو وینځه راکړي نو دوه وینځې وې چا د سردار د قبیلې وي د یو د سردار د قبیلې وي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي رضی الله عنه ته فرمایي چې دې کې د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها بزما خلنو دې آزاد کو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نکاح فرمایي او دا غي د بللو هغه صحابي دې کوم دې رضی الله تعالی عنه حارث او غالبا هغه ته په نکاح امهات المؤمنین د نکاحونو په باب کې به ان شاء الله تعالی د دې بیان په تفصیلی راځي ان شاء الله د نکاحونو
دا معراج واقعیه می بیا بیان کروستو نو انشاءاللہ والعزیز دا نکاؤنو مبارکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ برازی دا دا خیبر فتح وا دغه واقعیه وا او د دینه بعد الله جل جلاله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې د فتوحات دروازه کولو ولاره کې یو یهودونه ښځه وه زینب نامې وه هغې یو چیلې حلال کړو ویې کړ او آقا نامدار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی چې کوم دی نو هدیهتن ورکوي دا ستاسو روغې شو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک سره یو بل اصحابي تشریف فرمو هغې د دې یو څو وړې د تناول فرمایي یو څو دوه درې دیګې د تناول فرمایي او آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک څنګه یو وړې روچته کړو هغې ورته ګویا شو هغه وړې ورته وی د الله محبوب صلی الله علیه وسلم زه د زهر ډکې یم ما کې زینب زهره جوړېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زینب چې کوم دی نو دی راوغوښته ورته ویل دا دې ولې زهره جوړېږي هغې ویل ما نه غلطي شوې ده او ویل ته د الله حق سچ پیغمبر یې ځکه تا ته الله جل جلاله په خپله چې کوم دی دا نوړی ګویا کو الله دې خبر درکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تناول په نه فرمایله په حدیث مبارکو کې فرمایلی شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډو مبارکو پورې هغه نوړی جنګېدلې وه نو د هغه زهرو اثر د آقا دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په وجود مبارک ته داخل شوي او د دغه زهرو اثر چې کوم دی د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته بیا تبه راغلې وه او د هغې نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفات شوي خو حالت دغه وخت کې چې کوم دی دغه زینب معاف کړه خو هغه بل اصحابي د دې نه بیا وفات شو و شهید شو نو بیا د هغې وارثانو دغه زینب راوسته او د هغه د شهادت او د قتلولو په باب کې چې کوم دی نو دغه زینب بیا قتل کړی په قصاص کې نو عرض مې دا کولو دا د سیرت مبارک بیانات شروع دي انشاءالله تعالی دا بیانونه کوي خو پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات معافیانې کوي نو د هغې د زندګۍ مبارک نه به دا موږ چې کوم دی نو اخلو چې موږ سره که څوک زیاتې کړي نو موږ به هغه ته معافي کوو خو ګورئ کله کله چې کوم دی نو داسې وشي چې یو سړی ما سره مقام د زمن کې ملو شو نو هغه ډېر نږدې پېژنم نو دا هغه لکه زما دا خبرې لکه راوړه نو چې هوا ته به کنسلې چې په لاره باندې ګاډی څوک تیز بوځي نو دی چې کوم دی ولاړ وي نو دی چې کوم دی نو هغه ته کنسل کوي او په ونه کې چې مارغه کېږي او چې ورته اواز وکړي نو مارغه ته هم ډېرې کنسلې وکړي او د شر او د فساد یو غونډی ده نو ما سره مکه مکرمه کې مې وکړو زما په دیوګۍ لاس کې وکړو ما ورته ویل څه کتل دی وی یاره بس ویلې راغلم او کعبه شریفه راته خدای وکړله ویلې ډېر حجونه مې وکړي دي او ډېر ویل دا درنه باندې یو انقلاب راغلی ویل چې ما سره چام زیاتې کړی دی که نه نو ویل ما ویل د دې بیت الله شریف په خاطر باندې هغه معاف کړو او ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار مبارک کې هم دعا وکړه او میاشت د روژې وه دې مدینې منورې نه بیا راغلی و عمرې ته نو ما ورته ویل ښه چې دا د خولې پورې دا سپي تړلي دي او دا هغه د دنیا خفه کړی او خلکو سره یې جګړې کړي دي چې تم چا معاف کړی او که نه چا نه معافي ممکنه کړې نو ما ته وایي ستا عادت هم پوره خراب دی
باور کوي د حق خبرې ته خامخا خرابه خبره راکوي خو په هر حال دومره ده چې داسې کردار والا کوو چې ته خلک ازار کړي خو که څوک یې ازار کړي